عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیه السلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو په دنیا کې یو داسې وخت تیر کړئ، یو داسې لمحه، یو داسې ساعت هغه تیر کړئ چې کومه چې ستاسو زندگی ده، کأنک غریب او عابر سبیل. د دې مثال ورکړی دی، د دې دوانو د غریب او د مسافر چې کوم دی هغه مثال ورکړی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لکه څنګه چې په دنیا کې په غریب باندې څوک پروا نه کوي، نو عزیزانو تاسو سترګې مه پټئ، په معاشره کې وګورئ د غریب کس چې کوم دی هغه څوک پروا نه کوي. وایي داسې ځان ناجاڼه چې کوم دی هغه وساتئ. او عابر سبیل یا چې کوم دی د لارې تیریدونکي یو مسافر چې شپه پرې راله مسافرخانه کې چې کوم دی هغه شپه وکړه او بس سحر چې کوم دی هغه پاسېدو، د الله نوم یې واغستو، عبادت یې وکړو او بس روان شو. د هغه د غزې سره کار نشته دی چې یاره دا بلډینګ د چا دی او دا داسې او دا داسې. نو عزیزانو نن سبا که تاسو سوچ وکئ، رور چې کوم دی هغه د رور سره په جګړو دی، اولاد چې کوم دی هغه پلار سره په جګړو دی، په معمولی شانتې په ځمکو باندې چې کوم دی رور د خور سره هغه له ایسه نه ورکوي، یو شی بل شی. او دا یو خبره یاد ساتئ چې حرص چې کوم دی هغه نه کمیږي، حرص چې کوم دی هغه بالکل نه کمیږي. که انسان بوډام شي د مال حرص چې کوم دی هغه د په زړه کې موجود وي، خامخا به دی د مال حرص چې کوم دی هغه کوي، او د زیاتوالي چې کوم دی هغه به حرص کوي. نو عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې قول باندې چې کوم دی عمل کول پکار دی. بس امن محبت بایچاره سره چې کوم دی هغه وخت تیرول پکار دی، په مینه محبت اتفاق اتحاد سره چې کوم دی هغه وخت تیرول پکار دی. نه جوړیږي اسم د دې بغض کینو نه جوړیږي. که یو کس راپاسي او زماله د نقصان راکړي، مثال په طور یو ډیر انتهایی غټ نقصان دا دی، ما دی راوخت ټوپک تماچه دی راواخلي، ما دی اولی سبا حاصل شي دته ورځ د قیامت په د غاړې او زما بلاسي. الله جل شانه عدالت چې کوم دی هغه انتهایی لوی د انصاف عدالت دی. انسان اسم نشي کولی، اسم خله قدر چې کوم دی هغه نشي خوځولی. که الله جل شانه ته دی په دروغ باندې او په مخامخ باندې چې یا الله ما خدا نه دی کړي، الله جل شانه سره هر ثبوت موجود دی. مصطفى منبع للصفا